په دغه مقدسه او مبارکه میاشت کې په دغه مقدسه او مبارکه ورځ باندې زموږ ستاسو د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپله بارگاه کې قبول و مقبول فرمایي او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال د دغه مبارکه میاشت برکات او فیوزات زموږ ستاسو په جولیو کې نصیب فرمایي اسلامی اولنې میاشت چې کله شروع کیږي نو د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې شروع کیږي او چې کله بیا د محرم الحرام اولنې میاشت اولنې عشره پوره کیږي نو د اهل بیتو د شهادتونو باندې پوره کیږي او کچره د دغه واقعاتو نه چې په اسلام کې او د مسلمانانو د پاکو هستیانو سره رونما شوي دي د دې نه مخکې تاریخ مونږ وګورو هم نو دغه محرم میاشت مونږ له یو ژور او دروند او یو پرکشش پیغام را کوي او هغه دا چې دا اسلام او د اسلام نه مخکې څومره ادیانو دا په روی زمین باندې اسې نه دي خواره شوي او بیا بالخصوص دین اسلام دین متین پاک زمونږ دین دا اسې نن مونږ ته نه دی راغلی دغې په شا باندې د وینو قربانیانې موجود دي او هغه پاکو وینو قربانیانې دي چې انسان د هغې وینو ته وکتلی شي د هغې هستیانو ته وکتلی شي او د هغې مراتب و مقاماتو ته وکتلی شي چې کمو هستیانو د دغې دین دپاره قرباني ورکړې ده انسان په زړه کې دا فیصله وکړي او انسان په زړه کې په دې نتیجه باندې ورسیږي چې دا دین اسلام کنن بولو بالا دی دین اسلام د دنیا ګوټ ته رسېدلی دی د دې په شا باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وینې برکت دی دې په شا باندې د حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د وینو برکت دی د دې په شا باندې حضرت سیدنا مولا علی رضی الله تعالی عنہ د وینو برکت دی او په دې په شا باندې د شهدای احد د وینو برکت دی د دې په شا باندې د جنگ احد د شهداو د وینو برکت دی د دې په شا باندې د غزوه حنین د غزوه تبوک او د مختلفو 73 یا 77 غزواتو کې چې کم صحابه شهیدان شوي دي د هغې د وینو برکات دی چې نن دلته په دنیا کې دغه کلمه گو خلق موجود دی او په دنیا په ګوټ کې د دغه کلمه گو ویونکي شته دی او بیا په خاص کر د دغه اسلام او د دغه دین متین او دغه پاک دین په شا باندې د کربلا په میدان باندې د امام حسین علیه السلام مبارک د وینو برکت پروت دی د 72 شهدای کربلا او 72 هغه شخصیات او هغه افراد چې هغه خاندان رسولو هغه اولاد رسولو صلی الله علیه وعلى آله وسلم ورضی الله تعالی عنهم اجمعین دا د غیبینو برکات موجود دی یاد ساتئ زما د دغه په مختصرو جملو کې ډېر لوی تفصیل طرف ته اشاره وکړه خو صرف په دې نتیجه باندې زه د ستاسو علمیت او د ستاسو ذهنیت رسول غواړم چې دغه دین اسلام په شا باندې
ډېرې پاکې وینې توی شوي دي او انسان کچره د هغې وینو د هغې خدماتو د هغې قربانیانو په تفصیل کې لاړ شي ما خپله سوچ او فکر دا دی چې نه زه د کربلا د میدان تفصیل بیانولی شم ځکه چې شاید چې ما آغاز زه وکم خو اختتامه پورې زما کیدی شي چې حوصله کابو نشي او د میدان د کربلا هغه واقعات او هغه ظلمونه او هغه د ظلمونو داستان زه تاسو ته بیان نه کړی شم او نه یو عالم تاسو ته هغه بیان کولی شي ځکه چې هغه داستان کې چې کوم دک پروت دی هغې داستان کې چې کوم درد پروت دی په بیانولو کې هغه درد چې کوم مونږ ته محسوس کېږي هغه د نیمې ګنټې او د 45 منټ تقریر انسان سر ته بغیر د ژړا نه نشي رسولی بغیر د دردونو نه نشي رسولی چې مونږ بیانولی نشو بغیر د ژړا او د فریاد نه او تاسو یې اورېدی نشئ نو هسې اندازه لګول پکار دی چې په چا باندې دا دک او دا درد تیر دی هغوی ته به څومره دکونه او دردونه میلاو شوي وي غرض مه دا چې هغه دک او د درد او د هغې پاکو وینو برکات دي چې د موږ ستاسو په کل عالم کې کلمه گو خلق شته په کل دنیا کې د اسلام نارې خلق بلند کوي جماعتونه شته مدارس شته د خدای پاک کور آباد دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې سلامونه آباد دی یاد ساتئ دا هر اسلام هر یوه لمحه او هر یو فضا په مختلفو علاقو کې یاد ساتئ په دې باندې او د دې په شا باندې د پاکو هستیانو د وینو قربانیانې موجود دي مقصد مدا غرض مدا چې که نور څه نشو کولی کم از کم چې چا وینې ورکړي دي د دین سربلندۍ دپاره چا خپلو وینو قربانیانې ورکړي دي که نور سم نشو کولی کم از کم د هغوی سره عقیدت و محبت ضرور ساتلی شو که نور سم نشو کولی داسې ورځ یو شپې راشي د هغوی په ذکر او هغوی په یاد باندې خپل تقریرونه ضرور ښایسته کولی شو د هغوی په یاد باندې خپل کورونه ضرور ښایسته کولی شو او د هغوی مبارکو په یاد سره سره په خپل ذکر اذکار تلاوت ایصال ثواب سره د هغوی روحونه ضرور خوشحالولی شو